نظامپور کې اپریشن اوسم جاری دی او د دې اپریشن متعلق نن ډیپټي کمشنر چې کوم خبرې کړې دي هغه ځان لا هغه کې ډېر سخت پیغامونه هم دي او دغه کم خلک شیډول 4 چې کوم یو لیست جوړي هغه کې کم خلک دي د دې علاقې کم مشران هغه پکې موجود دي چې د هغې خلاف به حکومت کاروایی کوي او را روانو ورځو کې ضلعي انتظامیه او متعلقه چې کومې محکمې دي هغه کمې طریقې سره د غیر قانوني سونې چې کوم مایننګ کولو والا عناصر دي د دې خلاف به کمې طریقې سره کار کوي نو دې کې نن غټې خبرې هم شوي دي او دغه معلومات هغه زه تاسو سره شیر کوم. علیکم ګرانو کتونکو زه تفهیم ګرانو کتونکو نوخار کې د ضلعي انتظامیې صوبایي حکومت هدایاتو باندې په نظامپور کې د غیر قانوني چې کوم د سونې مایننګ کېدو هغې خلاف ډېر سخت ایکشن اخیستی د بنګه کاروایی د نوخار چې کوم غټ د سونې لیز دی هغې کې چې کوم غیر قانوني مایننګ کېدو نو هغې باندې ډېر غټ اپریشن شوی دی او د اپریشن داسې هم نو چې د معمول کاروایی وه دې اپریشن دپاره د تېر څه وخت نه ډېر غټ تیاری کېدو او دې اپریشن کې د خیبر پښتونخوا چې کوم پولیس فورس دی ډېر ګڼ تعداد کې پولیس فورس راغلی او ضلعي انتظامی افسران چې څومره موجودو منرل ډپارټمنټ چې څومره حکامو هغه موجودو او په دې د دوی ته مخکې نه نوټس هم ورکړی شوی او باقاعده اطلاع ورکړی شوی وه چې خپل تاسو کوم غیر قانوني کار کوئ نو دا ختم کوئ. هغې نه پس هم دا غیر قانوني مایننګ جاري او پرون دې باندې د ضلعي انتظامی افسرانو چې کوم ټیم هغه لاړو دغلته کې داسې کاروایی نه ده کړې چې بس هوایي یو کاروایی شوه دې کې 19 کسان گرفتار شوي دي بیا 4 پکې اکسیویټرې هغه تباه شوي دي بیا موټر سایکلې تباه شوي دي او ډېر زیات تعداد کې چې کوم دغلته سامانو هغه چې کوم سړی وایي که نار سي ولا دړې وړې کړل نو داسې کاروایی کړې 10,000 نه زیات چې کوم دغلته ډیزلو هغه سرکار په خپل تحویل کې اخیستي دي او دې کې بیا د روان وخت دپاره د دې مخنیوي دپاره ضلعي انتظامیې پولیس او منرل ډپارټمنټ یو مشترکه چې کوم ټیم دی هغه باقاعده یو دغلته سپاټ جوړ کو د هغې مخنیوي دپاره به دغلته کې دی ناستې موجود وي را روان وخت دپاره د غیر قانوني مایننګ لاره هغه مکمل طور باندې بنده شوه. ډیپټي کمشنر نوخار نن میډیا سره باقاعده دې حوالې سره گفتگو کړې ده او ډېر دبنګ انداز کې هغې وینا دا وه چې هیڅ صورت کې به د غیر قانوني مایننګ اجازت دا نشي ورکېدی مونږ مخکې په دې باندې نه صرف کاروایی کړې ده بلکې د دوی چې کوم سامان دی مشینریانې دي دا مونږ وقتا فوقتا په تحویل کې اخیستي هغې زیاته کړه چې اکتوبر 2024 کې د دې باقاعده لیز شوی ملاین کمپنۍ دا لیز اخیستی او په خپل نوم کړی او بیا اکتوبر 2024 نه اګست 2025 پورې دلته باقاعده سرکاري لیز چلیدلی دی هغې نه بس بیا د دې لیز ختم شو او په ستمبر 2025 کې دا بند شو بیا دغلته غیر قانوني چې کوم مایننګ کېدو نو هغې خلاف کاروایی شوي و هغه ټایم هم د مشینریانې په تحویل کې اخیستې شوي دي او دې باندې پابندي وه. مقامي چې کوم خلک دي د هغې وینا دا ده چې کوم زمینداران دي د چا ځمکې دي چې دا خو زمونږ خپلې ځمکې دي او دې نه به مونږ په خپل مرضی باندې سونه وباسو. په هر حال ډیپټي کمشنر زیاته کړه چې کوم ځای کې منرل وي هغه که ګیس وي هغه که پټرول وي هغه که ډیزل وي هغه که کاڼې وي شګه وي داسې لکه چې کوم اوچت لیول والا کوله وي نو دا چې روزي کله نو دا د حکومت مطلب د هغې شیز وي د سټیټ د ریاست یو سیز وي او هغه د دې نیلامي کوي او بیا باقاعده چې کوم لیز هولډري هغه په خپله مرضی باندې دا چلی د حکومت د هدایاتو مطابق. نو ډیپټي کمشنر وی چې مونږ باقاعده د دې دپاره یو پلان جوړ کړی دی اوس آیندې دپاره دغلته چې څومره هم خلک دی هغوی دې په دې باندې پوي چې د دې هېڅ صورت کې اجازت نشي ورکړی. شیډول 4 کې کم خلک چې داسې مخکې نه لګیا دي پرچې پې درج دي او بار بار د قوانینو قواعدو خلاف ورزي کوي نو مطلب د هغوی نومونه په شیډول 4 کې اچولی کېږي او د هغوی خلاف به سخته کاروایی کېږي. نن د ډیپټي کمشنر نوخار دا خبرې بظاهره میډیا گفتگو هم وه خو یو واضح پلانو د صوبایي حکومت د طرف نه د سونې چې کوم غیر قانوني مایننګ کیږي یا سونې د دومره لویه
دا صرف په نوخار کې نه ده، ثوابین والي تر کوواټه پورې دا یو پټی ده او دې کې به دا کېدو، او خاص کر دې ورځو کې چې اوبه کمې شي مکمل نو بیا دا زیاتیږي. اوس حکومت دې دپاره پلان څه دی؟ پلان دا دی چې دا به د دې به باقاعده لیز کېږي او لیز نه پس د حکومت د هدایاتو مطابق به دا چلیږي. په هر حال مقامي چې کم خلک دي نو هغوی دې باندې ډېر سخت خفه هم دي، او دغلته یو روزګار دا د دې خلکو چې ډېره پسمانده علاقه وه او د دې سونې راوتو د وجې نه دغلته د ډېرو خلکو مقامي کم خلقونو د هغوی روزګار هم چالو. اوس حکومت د دې دپاره پلان لري مقامي چې کم زمونږ دلته ایم پی ایز او سیاستدانان دي نو هغوی دا وینا ده چې دا چونکې دا پسمانده علاقه ده او د دې به لیز هم کېږي، لیز نه پس چې مقامي لیز هولډري نو هغوی به هم دا داسې چلی چې مقامي خلکو ته به د دې فایده وي چې کم عام روزګارونه دي هغه دې سره دې کې خلکو ته میلاویږي. ګرانو کتونکو د خیبر پښتونخوا کې د سونې د مینونه او د سونه راوتل دا معمولی خبره نه ده. مونږ بارها ویلي دي که حکومت د دې صحیح طریقې سره نیلامي وکړي، د دې لیزونه نیلام شي نو زمونږ صوبه نه صرف په خپلو خپو درېدی شي بلکې سونه خو داسې شیز دی چې که صحیح طریقې سره د دې نیلامي وشي او صحیح طریقې سره میرټ باندې او بیا دا صحیح طریقې سره راوویستی شي او د دې له مشینریانې او داسې ټیکدارانو له دا کمپنیانو له دا لیز ورکړی شي نو لرې نه ده چې زمونږ دا ضلع زمونږ دا صوبه دا به مضبوط ترین معاشي هب هم جوړ شي او دا به ټول ملک له پیسې ورکولو دپاره تیاره شي. مطلب دا د قرض به ورکوي دا نو ډېر غټ یو اساسه ده دا سونه زمونږ دپاره. خو بدقسمتۍ نه زمونږ په دې ملک کې چې کوم ځای کې معدنیات راوځي نو هغه بیا په مختلفو نومونو حربو او مختلف قسمه بانو باندې هغه خوړلی کېږي او لیزونه وشي، لیزونو نه پس هغې باندې سټیاډونه را واخیستی شي، بیا سټیاډونه وي او مقامي مافیا هغه خپل طریقې باندې هغه خوري او وباسي. دغه کار زمونږ په دې وطن کې ادنا معدنیاتو سره چې هغه شګه ده هغې سره هم شوی دی او د سونې سره هم لګیا دی. به هر حال ډېره غټه کاروي وه هغه شوې ده نو ما ویمې چې په دې باندې خبره وکړو او راتلونکي وخت کې اوس تر اوسه پورې د اپریشن بند نه دی. د اپریشن زه دا وایم چې اپریشن بند نه دی، اپریشن اوس هم شروع دی. حکومت مختلف ادارې هلته موجودې دي او وقتا فوقتا څوک چې کوشش کوي دغلته سونې راویستو لا مشینرۍ خوځولو نو هغوی خلاف کاروي هم کوي او ډېره سخته کاروي کوي او هغه ګرفتارولو نه هچکچاهټ نه محسوسوي. 19 کسان په دې 13 ورځ باندې ګرفتار شوي دي او مزید ګرفتاریانو په دې کې امکان